गद्दार केडी नंबर 804 वो बागीना गद्दार केडी नंबर 804 वो बागीना गद्दार केडी नंबर 804 केडी केसीएम अली अमीन गंडापुर जिंदाबाद केडी केसीएम अली अमीन गंडापुर خملګرو دا د کارګستان هغه سټوډنټان دي که تاسو له معلومه ده کارګستان کې د پاکستان سټوډنټان هلته پسه اوس جنگ جګړې شروع وي هغه کارګستان نه چې کوم سټوډنټان واپس راتلل په جاز کې دا غي نارې وهلې دي د عمران خان مخالفین چې څومره کپتان د میډیا نه لري کوي څومره د هغه په نوم باندې پابندي لګي نو دومره هغه نور هم وایرل کیږي لکه اوس دا ویډیو ډیره زیاته وایرل شوې ده چې په جهاز کې دننه کارګستان نه چې کوم سټوډنټان واپس راغلي د علي امین ګنډاپور په حق کې او د عمران خان په حق کې نارې وهلې دي خیر نور هم څه اهم خبرونه دي په هغې باندې ډیټیل سره خبره کوو سپیشلی کې پی کې چې کوم بجټ دی د هغې حوالې سره علي امین ګنډاپور خبره کړې ده او دا ځل کې پی کې بجټ په د وفاق بجټ نه مخکې به د کې پی کې بجټ دا هم د ریکارډ خبره ده جی عمران خان رهایی حوالې سره هم څه اپډیټس دي بل د پی ټی آی چې کوم روح حسن باندې حمله شوې وه کوم اجراګانو پې چې حمله کړې وه هغې حوالې سره روح حسن او عمر ایوب پریس کانفرنس کړی دی په دغه پریس کانفرنس کې روح حسن ویلي دي چې کوم اف آی آر د پولیس د طرفې درج شوی دی د هغه مونږ مسترد کوو لکه چې کله پر روح حسن باندې حمله وشوه نو اسلام آباد پولیس خپل ځان یو اف آی آر درج کړو چې هغه اف آی آر اوس روح حسن چې کوم دی ویلي چې دا مونږ مسترد کړی دی هغې کې وایي د دهشتګردۍ یا داسې لفظ استعمال شوی نه دی هغه اف آی آر چې کوم درج شوی وایي کې ډېر ټوس الفاظ نو مطلب ډېر سخت الفاظ پکې نو ډېر نرم الفاظو کې هغه اف آی آر درج شوی جی لکه د پولیس د اف آی آر نه د پولیس قلم کې ډېر زیات زور وي جی چې دغه قلم لیکل لږ سختو کې نو ولته جج چې کوم دی فیصله هم سخته سناوي نو د پولیس دی قلم کې د پولیس دی اف آی آر کې ډېر زیات زور وي نو اوس روح حسن چې کوم دی د پی ټی آی چې په چا باندې حمله شوې وه ای د اسلام آباد پولیس د اف آی آر چې کوم دی مسترد کړی دی وجه دا ښیي چې دې کې لیکل داسې سخت نه دي شوي جي په دې کې وایي ډېر اسان الفاظو کې لیکلی شوي چې بس دی په لار روان او بس چا پې حمله وکړو بس وهل ټکول شو وغیره وغیره ډېر ساده الفاظو کې وایي په دې کې لیکل شوي نو په دې وجه باندې دی دغه اف آی آر چې کوم دی مسترد کړی دی بل روح حسن دا مطالبه هم وکړه چې د دې عدالتي کمیشن جوړ کړلی شي او باقاعده د انکوایري وکړلی شي بل دا هم دا خبره کړې درېیمه غټه خبره دا کړې که چېرې بیا وایي داسې وشو که مطلب د پی ټی آی بل رهنما سره سبا داسې وشو سبا بل لیډر داسې په لار روان یو څوک پې حمله وکړي نو بیا به موږ داسې چل کوو چې په ټول ملک کې به پرامن احتجاج شروع کوو د ملک په هر ښار کې به موږ پرامن احتجاج کوو روح حسن ویلي چې دلته د یو لیډر سره داسې کیږي نو بیا تاسو خپله سوچ وکړئ چې دلته پاکستان کې انویسټمنټ څوک کوي چې لکه یو لیډر سره چې یو نوم لري یو جان پہچان لري او په هغه په لار روان یو خلک پې حملې کوي نو بیا پاکستان ته به انویسټران د کمې راشي چې دلته امن نشته تاسو له به زه یو خبره جنرال نالج اضافه به در سره وکړم ستاسو په دې ویډیو کتلو سره ګوره دوبۍ کې انویسټران ولې زیات دي دوبۍ له انویسټر ولې ځي هلته بزنس ولې ډېر زیات دی ولې انګریز سوچ کوي چې زه لاړ شم او دوبۍ کې بزنس شروع کړم ولې انډین سوچ کوي ولې پاکستانی سوچ کوي ولې سریلانکن سوچ کوي ولې بنګالی سوچ کوي ولې د یو کې چې انګریز دی ولې د یو اس ای انګریز ولې د اسرائیل انګریز ولې دغه انګریزان او دغه ایشین کنټري والا مالدار خلک ولې دوبۍ له زور کوي چې هلته خپل انویسټمنټ وکړي هلته خپل کاروبار بړاو کړي وجه دا ده چې هلته امن دی جي هلته امن دی هلته پیس دی په دې وجه باندې هلته انویسټران په منډه روان دي جي په منډه روان دي یو بل نه مخکې کېږي انویسټمنټ کوي هلته نو یو ملک چې امن نه وي د یو ملک چې حالات دغه رنګې وي نو هلته بیا انویسټر په شلو کالو کې هم نه راځي هلته انویسټر وایي چې زه نیم محفوظه زما مال به څه محفوظ دي چې زما مال نیم محفوظه نو زه به څه محفوظ یم ډېر زیات خبرې هلته بیا کوي جي خبل طاهر اشرفي یو بیان جاری کړی دی په دې خیر د ویډیو اخر کې راځو داسې دومره امپورټنټ بیان نه دی ستاسو ډېر ټایم په دې نه ویسټ کوم خو د عمران خان چې کوم سایفر کیس دی هغه هم اخرني مرحله کې دی هر کله د دې کیس رزلټ راتلی شي چونکې دې فیصله به تر اوسه پورې راغلی وه خو اف آی ای چې کوم وکیلان دی پرون ده وي چې موږ په دې کې یو بل ګواه هم شاملو چې تپوس ته شو څوک ګواه پکې شاملوي نو د اف آی ای وکیلان ووي چې موږ په دې کیس کې ډونالډو ګواهي چې کوم دی راوستل غواړو موږ په دې کیس کې د ډونالډو شهادت هم انکلوډ کول غواړو اوس ډونالډو دلته شهادت له راځي نه راځي دا ډېره غټه خبره ده لکه مشکله ده چې هغه شهادت له راشي خو مقصد یې صرف دا دی چې دا کیس نور هم ډیلی شي د سایفر کیس معامله چې کومه ده نور هم ډیلی شي او دا کیس دا فیصله زر سنو نشي ځکه کیس الریډي الوتی دی عمران خان پکې بېګناه ثابتېدو واله دی نو اوس دی دا ډیلی ټیکټس چې کوم دی یوز کوي دې نه علاوه وفاق نه مخکې به د کې پي کې بجټ پیش کیږي د کې پي کې بجټ حوالې سره علي امین ګنډاپور ویلي دي چې دا ځل به موږ په بجټ کې د غریب سړي خیال ډېر زیات ساتو او بجټ کې به زموږ سپیشلی فوکس په غریب سړي وي چې هغه له موږ زیات نه زیات ریلیف ورکو جي نو دا یو ډېر ښه اقدام دی والله دیو کې دغه رنګ چې په دې بجټ کې غریب ته ریلیف ملو شي ځکه غریب چې کوم دی هر حکومت مطلب سیزلې دی هر مهنګۍ د هر حکومت مهنګۍ سیزلې ده جي په دې ویډیو کې د اپډیټس ډېره زیاته مننه د ویډیو کتلو والسلام